الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی د الوهیت کولا د عیسی علیہ السلام په بیان باندې اولی عیسی علیہ السلام ته نعمتونه رایات کړل اوس چې د کمې خبرې د پاره نعمتونه یادول هغه خبره ذکر کړي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ داوم آغا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ دې چې کوم مخکې تیر شو چې الله رب العزت عیسایانو ته وایي چې الله رب العزت عیسی علیہ السلام د قیامت پر ازوي انت قلت للناس اتخذوني نو اصل وینا دا یو رکو د مخ کې د پاره د دې خبرې د پاره تمهیدو دیتا اعاده بعد عهد وی اعاده بعد عهد یعنی هغه زړه خبره دوباره واپس کول قیامت درجه خبره الله رب العزت دنیا کې نقل کړه چې سبب یا څوک ارمان نه کوي چې مونږ ته پته نه او مونږه خبردار نه وو چا چې عیسی علیہ السلام د الہ ویلو خدای ورته ویلو د قیامت پر ورځ بعد الله دربار کې سرکوزی او شرمیدلی ولاړوي الله رب العزت دربار کې وا شرمیدلی وی او سرکوزی ووي چې کله عیسی علیہ السلام د دې خلاف گواهی وکړي د قیامت رسدا نو دا د حقیقتونو د ښکارا کېدلو ورځ ده یوم کشف الحقائق هغه ورځ چې باغی با حقیقتونه ښکارا شي په غرض باندې بیا نور خبرو تاجت نشتا بل الانسان علی نفسه بصیرا هر یو انسان چې دی هغه په خپل خبرداري اور سبوینی دنیا کې په یو شیز باندې ګمان شوی او آخرت کې بعد هغه حقیقت ښکار شي
دنیا ته الله انبیاء کرام صلی الله علیه ګلیو او هغه کومه مسله بیان کړی و او بیا خلکو دا غي په دین کې تحریف څنګه وکړو چې دا غي په غدین کې تحریف وکړو دا غي غدین خراب تراب کو پس د قیامت رس شي او تاسو حاجت نشتا خپل او پتو لګي چې انبیا سره راغلیو او موږ دا غي دین څنګه خراب کړو دا حقیقت په خپل ښکار شي کتا پوس کول شي صرف د زیادت زورنې د پاره او د ډیرو راټولو د پاره به تاسو کول شي عیسی علی السلام دنیا ته سره راغله کومه مسله بیان کړې و او خلقو څه چل کړو د حقیقت په قیامت کې په خپل ښکار شي والله رب العزت چې تاسو کوي د عیسی علی السلام نه چې دا مسله تا کړی و چې ما ته خدای وایي دا صرف او صرف د عیسایانو د زورلو د پاره او د عیسایانو د راټولو د پاره عیسایان په الله حضوري او عیسایان په الله رب العزت پورټي چې تاسو د انبیای کرامو په دین کې تعریف کړو نن یو سره د پیغمبرانو او د نیکانو اسلافو نو مخلی او غلط دین خوري او دعوت نجات کی ارمان او تمنا د جنت کی او د نجات کی دا دنیا دا دې کې هر څه چلیږي دا اسلاف و پروگرام کے تحریفو کا دا پیغمبرانو دا غی پا مشن کے تحریفو کا نو مخلا دا غی چیز دا غی تابداریم او داوم کوا چې جنت ټیکداریم او دا جنت میاز زما دی دا دنیا دا دې کې چلیږي او چې کله قیامت شي حال طبيعه دا سيزونه نه چلیږي حال تبا حقائق کار شي په داو باندې نجات نه ده په نسبونو باندې نجات نه ده په نسبتونو باندې نجات نه ده نجات په حقایق وي چې چا کې سید پیغمبرانو او د اسلاف او مشن او پروګرامینو نجات پاغی ته ملاويږي چې هغه په صدق باندې پیغمبر منلو پرشتین والای باندې پیغمبر منلو او که دنیا کې هغه پټو چا بدنامول او چا دا هغه خبره نه منله خونن بداغی اگر اشتیا په کار راشي ينفع الصادقین صدقهم او حقیقت بخکار شي چې بادشاہي صرف د الله دا
هم دنیا کې هم په آخرت کې. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فاوکی چوبوی عیسی وبوی الله رب العزت و عیسی زوی مریم انت قلت للناس اتخذوني آیتا ویلی خلقتا اتخذوني و امی الہین چې جوړ کې زمانہ او زما د مور نه د خدایان الہ د الله نه ما زما مور ته الہ وای. مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې اخوانی امتونو روایت بالمعنا کو او اصل متن د پیغمبر د کتاب چې انجیل یا تورات داغی ډیره کم عیسی محفوظ ده پایو باندې دا سه داوا نشي کېده چې دا د الله رب العزت هغه دا چې کومه را لګلې ده او خلقو با پیغمبر نه سلیکلو او بیا به رستانو داغه تشریح کوله. عیسی علیہ الصلات والسلام هغه یو بیان کړی دی او چرته خلکو داغه نه غلط استدلال کړو داغه غلط وضاحت کړو چې عیسی علیہ الصلات والسلام مرکز د کائنات ځان غني او خپل امور د اولوہیت دعوه کوي الله رب العزت په قیامت پر استا پوسو کی اگر چې الله ته معلوم دي چې عیسی دا خبره نه دا کړي دا په عیسی علیہ السلام الزام دی. عیسی علیہ السلام الزام دی خدا د عیسایانو د شرمولو د پاره چې عیسایان له زورن اور کی چې دوی په عیسی علیہ السلام دروغ ویلو. دویم هغه ذکر کوي چې په خوانی عیسایانو کې یو ډله داسې وا په خوانی عیسایانو کې یو ډله داسې وا چې هغه د تثلیث قائلو او یو الہ به مریم ته وایو. اقانیم ثلاثو کې د یو اقنوم انتقال هغه مریم بیبي ته غاڼو ان الله ثالث ثلاثه کې یو الله رب العزت یو عیسی علیہ السلام او بل مریم په خوانی عیسایانو کې داسیو اوسانی عیسایانو کې داسې نشتا. هغه په اقانیم ثلاثو کې د یو اقنوم انتقال هغه جبرئیل علیہ السلام ته وایي او د بل عیسی علیہ السلام ته او د بل نبی د الله رب العزت ته الله رب العزت غني
نو ان الله ثالث ثلاثه دا د کیتولک چرچ والدی اور دی مرکز اټلی دا اوس وخت کې عیسایانو کې دوه فرقې دي یو کیتولک چرچ والا او دویم د پروتستانت فرقه چاغې د مذهب نه بیزار دي داغه مرکز لندن دی خو په خوانی عیسایانو کې داسې وو چې هغه مریم ته الہ وی وانت قلت للناس اتخذوني آیتا ویلی خلق ته جوړ کې زمانہ او زما د مور نه خدایان الہ د الله نه عیسی علیہ السلام جوابونه کوي سره د ډیر ادب نه او سره د تنزیه د باری تعالی نه جوابونه هم کوي مسله هم بیانوي اول جواب کوي چې الله د اولوہیت کې الله رب العزت د شریکانو ایصدارو نه پاک منزه دی نو مال دا خبره کول مناسب ندی سبحانك پاک دې ګڼو مونږ الله قال او بوای عیسی علیہ السلام سبحانك پاک الله ته د شریکانو دي صدارونه ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق ندی لایق مال را چې حکما خبره چې نشته مال را داغه سره جواز مال را دې سره جواز دي چوټي مو بڑی بات زو یو عجز بنده مخلوق ما نو ما کې د اولوہیت ځای د کم ځای نه راغی زګه چې اولوہیت داغي یو غټ حق عبادت او یو اطاعت عبادت داغه هستای کیږي چې هغه عالم او متصرفي عالم الغیب متصرفی ذا جزم په خپل مخلوقیم نو ما کې علم غیب او تصرف نشتا او چې کوم اطاعت ته نو کچا داوا باغی کې د اولوہیت کاولا لکه فرعون نمرود آئی سره ظاهری اسبابو پاغي دو کشیو غلط شیو ځانته الها وایل ځانته الها وایل نو زج ځانته الها وام چې خلق دې زما اتباع کی او زما په قانون دي چلیږي نو ما سره خدا غ فرعونیت هم رساز او سامانم نشتا ظاهری حکومت او دولت هم ما سره نشتا چې باغی دوکشم او د اولوہیت دعوا وکم ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق ندی لایق مال را چې حکما خبلا چې نشته مال را داغه څه قسمه جواز دویم جواب کی ان كنت قلته فقد علمت کما کړي وی دا خبره یقینا توا به پويږي یعنی فرض کا کدی ماته یو خبره منسوب کړي عیسایان چې دا مونږ ته دی ویلي دي
نو زما د هغه خبره حقیقت به هم تا ته معلومي د توحید بیان لراغله او د شرک بیان لنوم راغله چې زما د خبره نه غلط استدلال کون او د دې کارو نور زما د خبره دا مقصد نو زما د خبره حقیقت به تا ته معلومي دویم ادا چې ته زمانه تپوس کای چې تا ویلې دا او کنه دا ویلې نو د دینه معلومه شو چې دا معنی دا ویلې زګه کما ویلې و نو ستا علم باو چې علم دیونو بیا تپوس ته حاجت نو خدا تپوس دلالت پدې کوي چې ما دا خبره نه دا کړې ان کنتو قلته فقد علمتا کما کړي وی دا خبره یقینا توي پويږي داغي وجه ذکر کړي زکا چې تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک ته پويږي باغبانه چې بسړه زما کیږي فی نفسی یعنی باندې او خبرو کی او ظاهر خبره یو شانتی او د دې اراده بل شانتی وی خبره یو کوي او مقصد بزړه کې بل اراده کړی نو کما چرته داسې خبره کړی وی چې ظاهر هغه یو شانتی وی او زما به کې مقصد دای چې دا خلق د زما باندې شي او دا خلق د ما تکینی او پاسی دې حقیقت به الله تعالی معلومي زکه په خلی باندې هم پويږي فقط عالمتا او کمای چرته مطلب اراده کړی چې ویلې مې په خله توحید وی او پزړه کې مې داو چې دا خلق زما باندې شي زما باندې شي لکه ځنه وخت کې یو سړی الله تعالی بلل کوي خو مقصود به خلق ځان تعالی بللی ظاهر کې بیان روح هغه توحیدی او پکی خلق پزان باندې مینولی چې د خلکو اعتقاد ما سره پیدا شي او په تقدیر د توحید خلق ځان ترابلی دا الله رب العزت درابللو په باندې باندې خلق ځان ترابلی الله کما دا سکړی نو د دې حقیقت نه ته خبره تعلم ما فی نفسی ذکراو اول که ظاهری وینا میکړي ان كنت قلته نوم درته پتا ده او دویم که خبره می یو کړي او مراد می بلی نو تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک الله په حقایق ته پويږي او د زړه په مرادونو باندې ته پويږي زما د زړه خبر امدادا چې خلق ستا باندې شي تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک د نفس اطلاق په الله کړه ده کما یلیق بشانی او مدارک معنا کوي تعلم ما فی ذاتی ولا اعلم ما فی ذاتک ذکا نفس الشیء ذات الشیء تو ہوئی تعلم ما فی نفسی ہوئیگے باغبانی چه بذات زما کی دی ولا اعلم ما فی نفسک او نه پویګم زه باغبانی چه بذات ستا کی دی ویسا شیخ سے ابراہیم اللہ تعالی فرمائل کہ گجرات شاہ سے ابراہیم اللہ مانا کولا تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے میری اندر والی بات
اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات. تو جانتا ہے میری اندر والی بات اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات. یعنی زما سره کې سړي په خلاص وام او پړل کې می سړي نو بدی ته پويږي او زه د حقایق پښتانه نه پويګم دغستا علم اغا لا متناهی علم نه ما ته داغه څه اندازه نشتا. ادي وجه ذکر کئ چې عالم الغیب پار سپویا الله دې ورپسې لگا مکړه چې دانه چې आवाज زما په زړه باندې خبرداري بلکې انک انت علام الغیوب یقینا ته الله پویا په هر یو پټو باندې چې سپټي زمنګ نه د الله نه سن پټيږي او چې د باندېانو نه سپټي په پاغي باندې الله پويږي. عالم الغیب او علام الغیوب معنی یوي دغه الله په صفاتونو کې د مبالغه او د غیر مبالغه معنی یو ده. او الغیوب جمع محلا باللام ده او جنس غیب مراد ده. عوالم الغیب کې غیب مفرد باندې لام راغلی دي نو جنس غیب مراد ده. عالم الغیب والشهاده او علام الغیوب لفظ کې کلا کلا د زور پیدا کولو لپاره صيغه د مبالغه راوړي او مبالغه اسانتیا ته وي. مونږ چې یو پټ سیز معلومو او کافی مشقت برداشت کوو. الله رب العزت تار سے بالکل سامړه دي دلته مبالغه اسانتیا ته ده چې الله رب العزت په آسان باندې پار څه خبردار دی. دا نه د غنی چای کې تفتیش غواړي مشقت غواړي او چې کم ځای زمنګ نه پټته هغه الله تدا سخکار دی بل کړ دې نه خو لکه مونږ ته چې سخکاري لکه پلیټ کې مونږ د سپرات دي زمونږ په زړه کې سړي الله تدا سخکاري کوم په خپل باندې یار سو وایو او مونږه پټولو غواړو اور سو وایو چې نه زما دا مقصد نو نه زما دا مراد نو والله کزه کې ما زړه کې دا واو کوم ډېری گاډي اوچتي کو خدای الله نه پټيږي دا الله رب العزت نه پټيږي ځکه اخر کې دا صفت راوړو انک انت علام الغیوب یقینا ته الله رب العزت پار سبان دی پویا علام الغیوب پویا پټولو غیبونو باندې واخر